لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. شو كتولو عوام فستر قلادا شمولي سبول خروج عن البحث وكي أبو وصول كده خبر ذكر شولا كلام مناظر خروج عن البحث وكي صدر مناظر بمؤاخذة كولش ده دي ومنا والدومين دروس تانا ده أصل إيش خروج عن البحث بيوكو او بي چې کله ماخذر باندې وشو ته اصول خلاف کې مدا تاسو شو یو خبره دا وره بل دا د وزارت د مولوی صاحب جواب کوما مولوی صاحب خو سره خپل دعوت ته باور ترن کې ویلو دي خبره ته موږ چا بوتلو دا خبره تا وکړه چې تاسو پلان کې ته کافر وای پلان کې ته کافر وای دعوه وای ما د مولوی صاحب دعوه ویل مولوی صاحب خپل دعوه په خپل ویلي د کنه ټول در پکې د مولوی صاحب د دعوی جواب وکړو دا کم تلقیح د کړي دا کړه ان شاء الله بیرته وګورئ راځي اشاعه التوحید خبره وکړه اشاعت دا مزید دی باب افعال لی او شاع مجرد دی نظریم مولوی صاحب صحیح ده بالکل باب افعال کی تعدیت خاصه ده او په تعدیت خاصه سره اصلي معنا ده اصل مشتق منه معنا نه بدلیږي او کته بدلیږي په دې ځکه بدل شوی د شاع معنا به راوړل چې شاع معنا څه ده او د اشاع معنا دوه مرا پیدا کې کچر ته پکې فرق راغلی وو بیرته و ابتداء خاصه ده خو هغه درې څلور مواد دي د ابتداء خاصه على باب فعال کې چې مجرد کې کومه معنا و باب فعال کې بیا پکې تعدیت یا پکې لزوم راځي نور خواص پکې دي خو لکه معنا اصل مشتق منه معنا نه بدلیږي بل خبره دا ویل چې اشاعت نسبت شوه د توحید ته او په نسبت سره معنا بدلیږي البته په قران کې نسبت شوه د فاحشه ته او زمون په دعوه کې نسبت شوه توحید ته وایم په لفظ د اشاعت د استعمال د سره په امور معظمه کې د سره کېدل نشي دا به استعماليږي هم صرف پچا کې کم چې فواحش دي کم چې به حیا کارونه دي نه استعمال پیش کا چې په صحیح ځای کې استعمال شوی درېمه خبره دا وکړه واهل الحديث بيقول چې صحابه کرام اهل الحديث او اهل القران ايار ما مو خدا وایو چې دا وی خدا کوي چې مونږه شيوخ القران یو مونږه اهل القران یو خو الله په قران کې کوي قران کې الله سبحانه وتعالى ویل دي فبأي حديث بعده يؤمنون دا حديث مراد البصري كم حديث مراد كم حديث مراد اهل الحديث لفظ مشترك دي حديث او قران دواړه شامل دي قران خاص دي په قران پورې اهل الحديث مونږه وایو اجمال دواړه شامل دي الله نزل احسن الحديث احسن الحديث ده كم مراد دي ولسبب هغه داوی او غزل شیخ القران شاګرد موزل فلان کی شاګرد او شیخ القران اصلي شاګردان دا ناس دي ان شاء الله دې دا خبره کوي مونږ وایو او دا خبره علي الاعلان کوم د ټول علماء احترام کوو خاصه د شیخ القران محمد طاهر رحمت الله تعالی علیه الله دې هغه قبر د نور نډک چې قران په خلکو په ناس کې ورغړی دا احترام دا مونږ لرو او دا مونږ د زړه وینو کڅو کې د مونږ مونږ د مخکې دغه کې ثابتول شو کتابونو کې دغه تعظیم شته او اصل ورساله شیخ القران هم دا خلق دي د حدیث معنا په قران کې په قران سره راغلي ده الله نزل احسن الحديث بل خبره دا وکړه شیخ الاسلام ابن تیمیه خبره وکړه او د شیخ عبد السلام رحمت الله تعالی علیه نو موږ ماته مخې ویل چې په اصول مؤاخذه کوه نور الانوار باندې چې ما مؤاخذه کړل هغه ستاسو اصول کتاب دی او مسلم به ویلي په څلورمه صفحه کې د اصل معناګانې ذکر کړي او به وایي چې اصل یې معنا د دلیل او به چې کله علم مدون ته نسبت وشي نو البته اصل په معنا د دین دلیل سره اصول الفقه دلائل الفقه دا ستاسو دلایل مولوی صاحب دا ستاسو اصول دي زه کتاب باندې دا الزام کوم چې دا چې کوم دي ستاسو اصول کتاب دي دا به تمرې ته به ملزم او ته چې دا کوم کتابونه پیش کړو دا په شخصیتو کتابونه دي صحیح پتا به ګټور کې دي یو قران او حدیث جبایي خدای نه راځي یو بل خبره چې دا خبره وکړه استاسو د روافض ورځ کې صرف دا فرق دی چې هغه على الاعلان ویلش او تاسو على الاعلان نشئ ویلي مزویم اعلی لعنت الله علی الکاذبین مو په شام د صحابه کرامو توقیر کوو او احترام کوو او د دې امت د رستو علماو رستو مسلمانانو د ټولو توقیر کوو ته چې هر څه دا وستا الزام او دروغ وي دا وستا الزام او دروغ وي او هر چې دا خبره د وکړه متعلقات شی عین شی اصل دې خبره د فکر وکړي علم عاری زما تکبر د خاوري سره ملاوي او خپل غسګي خپل تکبر بچ جاز کی تختی ریلګاړي ولکې ډاکټر ذاکر نایک صاحب راغله دا تکبر منتظر سره ویسي متعلقات الشيء ولله متعلقات الشيء عين شيء حالانکه متعلقات مضاف ته شی ته مضاف له بس کی تغیر ولې څه سور کې وایي کنه به خبره رااله
مولوی صاحب فرمایي راځم اصل خبره مولوی صاحب په دې ټول ټرن کې دا یو کړی ده چې دا زما په دعوه باندې یو تنقیح کړی ده یو اعتراض یې کړی دی نو هغه صرف ذکر کوم دوی دعوه کې به عین جوهر وکي عرض وکي اضافت وکي او کیف وکي نو مولوی صاحب عجیب کمال په دې کړی دی په منطق کې د منطق یې کړی دی هغه دا ده چې ګوره دلته دي قسم مقسم ګرځولې دي قسم د قسیم ګرځولې دي اصل کې موجود ممکن دوه قسم دي الجوهر والعرض بل عرض دلاندې نه مقولې دي یو پکې کیف او بل اضافت دي د کیف او اضافت چې دا د مقولې د عرض اقسام دي دا ول قسمین ګرځولې دي ولې سره تشه په باندې دا او تا یاد کړی دا د وزن دغلته پټای چې باري طالب ته یو لستو زیاده کوم نام ویل شي د دې په تعین کې او ان شاء الله په دې اضافت او په دې کیف کې به راکاږم الله په فضل سره پس مرګ کې خوستا تکبر دنه نه سيږي خو ان شاء الله 50 کې به تخته ګاډي پسې به تړي دې ځنه بځي بل خبره الله وکړه وای ریاض الله دغه خبره وکړه ریاض الله نو زما احترام زما استادانو کومه تمام زما استادانو کې او کني کې قران خو ممنه کړه مشرکان او مشران ته هم کنځل کې الله سبحانه تعالی فرمایي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله پوش ولي فيسب الله عدو بغير علم تجد الله سبحانه تجد کله زما مشرانو دا غیبه د زبرستاله مشرانو بدوي ما نو دا د علم څه پیدا شو ته مولای او زه ته دې خلکو ته دعوت پیش کوم چې وای موږ مولانو موږ علماء موږ بس راځو موږ ته جنت ته بوزو نو چې دا دی حالي امین له ولې چې پتا بس رستو رواني دا مولوی صاحب دغه جنت ته بوزي که دوزخ ته بوزي ولا که د جنتینو د اخلاق دا د جنتینو اخلاق دي تاسو به خبرو باندې ان شاء الله پیږي که علمي معارضي دي چې بحث د علماء د ول ماده امینو په جبه کې دا مولوی صاحب دعوه ویله او خپل دعوه هم د سید امینو په جبه کې ویما صحیح ده چې علماء هم پوهیو دا عوام هم پوهیو او د علماء مجلس دی علمي انداز کې به بحث کوو تا چې کومه تحقیق کړی دا اول کې تعبیر چې تعین د جوهر وکا تعین د عرض وکا تعین د اضافت وکا تعین د کیف وکا زه مولوی صاحب تل اقسام دا قسمین ګرځولې دي اقسام الشی قسم د سیس د بار ګرځولې دي او دا د خدای کړی دا خدای به معنی مخکې به ان شاء الله به وځو او زماده دعوی تا د سره جواب دعوی پیش نکړه دا خبره اوري جواب دعوی ویل جواب دعوی کې وای د احلام دعوه چې د مقتدی او امام دانو د لپاره په جهري او سري دواړو منځونو کې امین په پټ ویل افضل دي راست دعوه دا مولوی صاحب دعوه ده نو د افضل مقابل کې علما ناس دي او تاسو پیږي مبذول غوړ په مقابل کې نه غوړي خبر پوښ مبذول باندې د مسلمان هته کول او یا مسلمان په ویډیوګانې ډکول دا جایز دي کنه جایز یا د مبذول عمل د وجینا مبذول عمل د وجینا چې مؤاخذه کول دی مسلمان په ستلې دی او داغي د ویډیوګانې کړي دی به مخکې ویل موږ د دې د اپریشن کړي اپریشن خپل مساوي سره کېنه چې ان شاء الله العزيز چې په دې ورځې بارو باسي کنه وباسي الله په فضل تمام شمال سره هغه ورګي طالب دی ان شاء الله تعالی دوی چې څوک باروزي ان شاء الله افضل په مقابل کې مبذول لازم مبذول هم الله سبحانه وتعالى قران کې وایي قران کې الله سبحانه وتعالى وایي چې کله انسان اکراه بوش اکراه چې بوش کافر دی راونه چې شابه کوبر کلمه ویوا استاد بار اجازه شته غره دا چې ته عظمت عمل وکړې سره کوبر کلمه ونه شهید شي خو که چېرته ته کوبر کلمه وی دا ستاسو لپاره جایز ده نو ته به وسوي چې او دا د کوبر کلمه ویل او دا ویډیوګانې به کې ولې څه دا ست اخلاق دي دا د تفسیر کې خودلې دي دا د تفسیر کې خودلې دي دا شیخ القرآن امداد الله تاسو ته خودلې دي چا خودلې دي شیخ القرآن محمد طاهر رحمه الله نه خودلې خودلې دا به شیخ مونږ یو کړه مونږ ته به خودلې او زه به دا وایم شیخ القرآن محمد طاهر حفظه الله هغه هم نه خودلې کدا خودلې دي دا نو نمونه دي یاد کړل کې دي چې دغه خلق خودلې خو ما ته مخکې ویل چې ستانو کې شاعت او شاعت هم کې د فاحشه معنا ده دا مقترن دي د فاحشه سره او استاد څنګه نوم دي تقدی کردار دي چې څنګه نوم دي هغه دي کردار دي ولې چې استاد داوی چې استاد ما زما په داوی چې تا کومه تحقیق کړی دا داغه ما ته دا جواب کړی دی چې ورا عارض دا مقوله نه مقوله لري د عرض دلاندې نه مقوله دي یو بګي اضافه او کېب دي دا اقسام د عرض دي تعالی بل د مقسم لپاره قسم ګرځول دي جواب بکې او د دعوی دي د سره جواب کړی نه دي دا خبره شي دی وکړه یو خبره ان الحمد لله اما بعد د ټول اول خبره مولوی صاحب دا وکړه چې تا خروج عن البحث وکړو
معمولی سے ابتدا خبره وکړه چې کم از کم تا نور الانوار په لاس کې نو راخسته نور خبرې دې نه کړې نو ما به تا ته هیڅ نه لکه په دې کې هم خبره وکړه په دې تا ریاض الله وایي وغیره زه اوس دا کتاب مجبورن پېښ کوم نو دا خبره وکړه دلته د شیخ محمود الحسن رحمه الله بارک ذکر کړی دي په 8 صفحه کې تحفه المناظر کې داسې خبرې کوي لکه کافران مثلا دا خبره دا شوه چې خبره به مین دلایلو نه راشي بس خبره دا شوه عوام هم دا خبره کوي موږ چې ډېر څه وچړو دا تقریبا د 200 پر تلقیحات هم راوړو موږ خو ویلې ولا کدي څه مليان دي پته به ولګي یو اعتراض وکړو په هغې کې هم خطا شو خبره داسې د خپل ټرن کې ګوره ته داسې دا خبره کوم ګوره دا یو کې بالکل حوصله نشته بیا هغه بل ته وردانګي را دومره محسوس شو چې غریب یو اوس بیا هغه ته ورټوپ کوي هلکه لږ ځان کې حوصله راوله لږ په قلاره باندې کښېنه دې سړي له لږ یو په منځ کې ورکوئ یا چې کوم دی ته دغه خوله منه ته لږه پاکوئ نو کار ورته برابر زه اوس راځم ما دعوه پیش کړې وه اول نمبر دلیل په هغې باندې زه پیش کوم الله رب العالمین فرمایي ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدین الله فرمایي راوبلئ تاسو رب خپل لره په عاجزۍ سره او په پټه باندې انه لا يحب المعتدین یقینا دا الله چې دی دا مینه نه کوي د تجاوز کوونکو سره د حد نه زیاتې کوونکو سره تر دې چې دا یو د عوامو دپاره یو د ده دپاره زه دا خبره کومه مونږ وایو آمین چې کوم دی دا دعا ده آمین سره دا دعا ده او دې آیت مبارکه نه معلومه شوه چې اصل په دعا کې اخفا ده نو دا خبره معلومه شوه چې اصل په آمین کې اخفا ده اصل په آمین کې ماشاءالله صغرا مې درته کوم جوړه کړه کبرا مې درته هم جوړه کړه نتیجه راله اوس مولوي صاحب ته دا وایم ته صغرا نه منې او که کبرا نه منې که دا نه منې چې آمین دعا ده دا خبره نه منې نو د خپل اصول مطابق قرآن به راوړي یا به حدیث راوړي او که ورپسې کبرا نه منې چې اصل په دعا کې اخفا ده نو د قرآن د 7 طریقې څخه منکر انشاءالله ستا مشران برته پیش کوم او دا وخت ویل شیخ القرآن د پنجپیر رحمه الله هغه هم دا دعا اخیستې ده شیخ عبدالسلام رحمه الله هغه هم دا دعا اخیستې ده انشاءالله به حواله به موږ پیش کوو نو ما استدلال وکړو زه صغرا لپاره دلایل پیش کوم الله رب العالمین قرآن کې فرمایي دا به زما مشترکه طریقې سره تاسو عوام باندې دلیل پیش کړو الله قرآن کې وایي خپل رب لره په پټه باندې رابلئ ما دا ویل آمین دعا ده او اصل په دعاو کې اخفا ده نو لهذا اصل په آمین کې اخفا شوه دا مې دلیل اوس د هغې دپاره صغرا لپاره دلایل پیش کوم چې الآمین دعا او صغرا لپاره دلیل پیش کوم الله قرآن کې فرمایي مشترکه طریقې سره دویم دلیل د صغرا لپاره اول دلیل الله رب العالمین فرمایي قد اجیبت دعوتکما موسی علیه السلام دعا وکړه هارون علیه السلام پې آمین ویلې او ضمیر د تثنیه مذکر مخاطبین راوړي اجیبت دعوتکما نسبت دوانو ته کوي دا دلیل دی په دې چې آمین دعا ده ورنه دوانو ته نسبت بیا ولیکئ او د هغې سره په دې آیت حوالې پیش کوم د هغې نه مخکې صحیح البخاري ته راځم دا دویمه حواله په صغرا باندې دا صحیح البخاري دی دا ذکر کوي په اول جلد 107 صفحه کې ذکر کوي قال عطا امام عطا تابعي رحمه الله فرمایي آمین آمین دعا ده آمین څه شی ده آمین چې کوم دی دا دعا ده آمین د خپله ورځه بخاري ځان ته راواړوه آمین چې کوم دی دا دعا ده او بل دا دویم نمبر ده امام بخاري رحمه الله په کتاب ګورئ حضرات واورئ تاسو عوام وګورئ دا تقریبا 5 شپږم ځل شو دا دلیل دی مخکې چې کله عامې خبرې هم کولې د دې حقیقت هم تاسو ته ښکاره کا او هم پاڅېده چې اوس دلایل وایو هم پاڅي یو تم د ټینګې نه دي دا یاد ساته انشاءالله نن به د هغه اپریشن کوم هغه اپریشن انشاءالله د ورځې به درته اسمان ستوري ښیم انشاءالله انشاءالله ته به خپل حشر وینې انشاءالله ستاسو د اهلالحدیث د دې ډول غیر مقلدینو شان متکبره فرقه چېرته هم نشته دا تکبر به دې د خاورو څخه خاورې کوم انشاءالله دا زما واوره ما دا ویل امام بخاري په کتاب الدعوات کې حدیث ته اذا امن الامام په امینو راوړی دی دا دلیل دی په دې خبره باندې چې امین دعا ده ورنه کتاب الدعوات کې ولې ذکر کوي نو دا دلیل دی په دې چې امین دعا درې حوالې مې د صغرا لپاره څلورم نمبر دا شیخ عبدالسلام صاحب وګوره دا د قد اجیبت دعوتکما تحت ذکر کوي په دې آیت کې قبولیت د دعا د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام دی اکثر مفسرینو لیکلي دي که انکار دي کوي اکثر مفسرینو نه به انکار کوي چې موسی علیه السلام دعا غوښتله او هارون علیه السلام په هغې آمین ویلو او آمین هم دعا ده شیخ عبدالسلام وایي آمین هم دعا ده نو ځکه په دې آیت کې د دعا نسبت یې دواړو ته وکړو مولوي صاحب دواړو ته بیا نسبت ولیکئ دا زما سره تفسیر کبیر د امام رازي دی شپږم جلد دی مولوي صاحب 294 صفحه ته دا فرمایي قد اجیبت دعوتکما وذلك لان من يقول عند دعاء الداعي امين فهو ايضا داع دا ذکر کوي هغه څوک چې وایي په وخت د دعا کوونکي کې دعا امین وایي نو دا هم دعا کوونکی دی دا هم څه دی دا هم دعا کوونکی دی بیا ذکر کوي چې یقینا د دې قول د چې امین دی د دې معنی د استجب یعنی الله زما قبولتیا وکړه نو فهو سائل كما ان الداعي سائل ايضا د دې دا خبره معلومه شوه چې امین دعا ده او الله وایي ادعوا ربکم تضرعا وخفیا نو لهذا امین هم دعا ده او اصل په دعا کې اخفا ده نو لهذا اصل په امین کې اخفا شوه اصل په امین کې دا وګوره مولوي صاحب
ما سره تفسیر تبری ده دا ذکر کوي په ان قال قائل دا ما سره جلد نمبر 6 ده صفحه نمبر 602 دا ذکر کوي په ان قال قائل کيو غیر مقلد وای دا دیو دی لگا څنګه اعتراض کو دیو کوي بل څه خو نشته ده وكيف نسبت الاجابه الى اثنين والدعاء انما كان من واحد نسبت دوه تولي وشو دعوتكما او دعاء موسی علیہ السلام کړه هارون علیہ السلام خو نه کړی جواب کوي ان الداعيه وان كان واحدا منسب په دلایلو کې د سم خلص مری په شان زما ان شاء الله او که نور راځي هم خدا عوام ناسو تعامل خبرې کولې ما د حقیقت ښکارا کاو خو منسب پاسې دو او دیو کې بالکل صبر مشته پته نه لګي چې دای ته کم څنګه نه راوسته دا خو چرته مدرسې کې خدای وخت نه تیر کړی ځکه مدرسې والے دې کار نه کوي عوام تاسو وګورئ مدرسې والے دې نه کوي زما ملګری ناس ان شاء الله اخیره پوری په پانسي ان شاء الله او په ځای باندې ناس ان شاء الله او پسې وای ان الداعيه وان كان واحدا دعا کون کې اگر کيو دې چې موسی عليه السلام دې خو په ان الثاني كان مؤمنا وهو هارون ثاني مؤمن دې چې هارون عليه السلام دې او پسې فرمای فلذلك نسبت الاجابه اليهما د دې وجه نسبت دې وکړه شو دوه ته چې امين دعا ده او پسې فرمای لان المؤمن داعن زګه دا امين وایي کې دعا کون کې دې او پسې فرمای وکذلك قال اهل التاويل دغه شان چې کوم دی اهل التاويل دا خبره کړله نو لهدا دا به خامخا خامني ځکه دې باب کې دا معتبر دي دا وګورئ مولوي صاحب دا زما سره چې کوم دی تفسیر دوره منصور دی